په دې موقع مونږ وایو چې مونږ ماران نه یېرېږو، مونږ ماران راشي مونږ له کور پلیستر کې څنګه ماران راځي؟ والله په دې سورو کې ماران راتلل نو مونږ یېرېدو. مار راځي؟ دوه ماران راغلو. څنګه تاسو کره ماران راځي؟ وایي دې وړو والا ریکارډ کړی ده ته بیا هم ښیي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو غلب خان شیرپو سره د خپل کیمرامین عرفان الله ستاسو په خدمت کې صدریاب نه حاضر دی. کتونکو دا چې هغه وخت کې زمونږ 22 کورو نن هغه کور کې موجود یو. نور هر څه درته ښودلي وو چې یاره څه شوي دي، خو دا 2 کمرې هم درته نه وې ښودلې چې په 2 کمرو باندې لنټر خوم شوی دی. کتونکو دا وګورئ چې دا دوکان دپاره ولې دا ځای جوړ کړو، بره پې لنټر باقاعده ګورئ. دغه کچن دی هغه تاسو ته زه ښیم. دا بور چې کوم دی دا مونږ کړو، تاسو یې پیژنئ چې دغه ګیټ هم ورته لګولو چې سپي به راتلل هېڅ. دا کچن دی باقاعده تاسو وینئ. دې نه علاوه صرف دې کور کې مونږ څه وکړل ستاسو په مرسته باندې په ملاتړ باندې. دا چې کوم دی نو دا پکې باتروم دی، باتروم پکې دا دی چې دا ستاسو د وړاندې شوی دی. دې سره سره کتونکو دا کټکۍ لګېدلې دي، نورې کټکۍ راغلي دي، خو بس د دې کور والا پته نه لګي یې نه څه ته هغه ښودلې ده هغه نه لګوي. او بس بعضې خلک سره چې ښېګړو کې خفه به شي. خو ګوره کتونکو دا الماری هم ورته مونږ په وجه راغلې ده. دا کمره د دې باندې مو چت لګولې دی، خو تاسو وینئ دا چت دی. او دې سره سره چې کوم دی نو دا لنټر دی. په دې کمره کې لنټر شوی دی، دا تاسو وینئ چې ستاسو د وړاندې دا وګورئ جي خو ښکلې لنټر خښته پکې لګېدلې ده. دې کې هم باتروم دی، خو دا جوړول غواړي. دې سره سره کتونکو خو مونږ وګورو دې ځای کې به تاسو یو چوپال کته، دلته کې به دا په چوپال کې و، دلته کې به دوی په تمبو کې و. دا بل باتروم دی، او دا باتروم چې کوم دی دا د دې کمرې سره دی. نو دا هم شوی دی، بره دا پوړی ختلی دي، خو بس بدمرغي دا ده ګلکار نه به څه ګیلې شکوې کې. هغه کار چې کوم دی هغه په نیمه کې پرېښی دی چې موږ ورته پیمنټ هم مخکې کړی دی. هغه چې دا پوړی دلته بره دغه کي، خو صرف تاسو ته هم ښوده چې دا زمونږ هغه ستړي دي. دا دروازې خو هم پرتې دي، خو دروازې لا نه دي لګېدلې. دا دونه هر څه چو شو، تمبونه رووتې، 3 کمرې د یو په ځای 3 کمرې رالې. نو څه محسوسې؟ اول نه خو شکر یا الله پاک نه ادا کوم چې الله ورسره هو کې ډېر هغه د مسافر د الله په ډکه منګوله خپل وطن ته راولي. خو اوس راته دا تکلیف دی چې د دې بنیرې نه دي شی، باران راشي او دا سوړي پکې غټې غټې دي، نو په دې یېرېږو چې دا بهر نه راته خلک پکې ګوري که نه. نوره خو شکر د سوړي دي، دا د دیوالونو کې داسې غټې غټې تاسو صرف سوړي هم نشئ باندې، نو هر څه پکې منډه ما خو دا سړی صرف دا هم نشي کولی چې خښته پکې خراب دی. قسم دی چې دله اوس دویو ته راوالم، هغه ورځ لاړو اوس داسې معمولي ډاکټر له ورغی، لږه دوی یې وله ورکړه چې غټ ډاکټر له تلیم نشي په ډېرو پیسو باندې علاج کړي. او دا سوړي بندې شي. او زه چې را پلستر راله وکړې او بنیرې راله راته وکړې. پلستر خو ستا یو کمرې شوې ده؟ یوې کمرې شوې. 3 کمرو کې به څه کېدل دلته کې ګوره څنګه ضرورت دی. دې ټایم کې د بیمارۍ ضرورت نه دی، خوراک ضرورت نه دی، دا ضرورت دی.
نو ولې نه دی والله چې پرونه موږ وړه قرض راوړي دي بل موږ دقسې ناست وو الله خېټې غم خو نشته دی خو د بنیرو نو ولاړم نو دقسې په دې سوړو زه څومره خفه شوم چې ته سوړې نشې بندولی. وړی والا قرض ورکړل او غوړي دوکاندار ته همدارې په پته به راته ولګي دې ځای کې پر اشتاب کې دی سړی د خېټې غم وکړي چې وړه نشته غوړي نشته چای نشته دا ناشکري ده که نه ګوره د خېټې یا د بچو دپاره دا ضرورت پکار دی د خاوند علاج مې پکار دی د تنبونه چې کم دی درېو کمرو ته شوې نو په دې باندې سړي ته لږ خفګان میلاویږي ولې ضروري چې کوم څیزونه دي خو هغه ته وکړي نه به ډېر ښه نو ګوره ضروري دا دی چې د ده د علاج ضروري دی خو دا اوس زما ته داسې ګران زما بچي واړه دي او زما خېټه خوږېږي زه خو هم د زور کارونه اوس نشم کولی مخکې به مې کول اوس خو نشم کولی که نو دی خو بیمار دی دی خو راله سم نشي کولی صحیح ده کتونکو دوی وایي دا بنیرې راته وشي او بنیرې پلستر نو خو تاسو څه وکړل بجلي م دینه راوسته هغې راته بېګا ور د شپې دغه کړی او داسې ما شو کله بیا راته تار ایستو کله په خلاص یې راته نه وي چې بجلي راله نه درکړو بیل بیا رانه نو چې بېګا به واړه ورلل نو ورته وي تاسو نه موږ مخکې اطلاع درکړی وه ځان له به م غم کړی که نه امضا الله شته که نه چا څوک ني د هغې الله وي څه کې ماشومان دي که نه مجبوري دغه ده چې چا غټو خلکو نو رانه بیا کټ کړی نه وه خو واړه مې دي نو ځکه یې رانه کټ کړه چې هغه زامن مې غټو نو ولې به داسې ومه دونه دغه به سخته به ولې وه دا بېګا ماشي د امرکوټې ماشي هم داسې پروت و او ماشي به ثابته شپه شیشه نشته شیشه کم ده شیشه مې ما ته هغه ګاونډیانو نه راوړې ده په 100 روپۍ راکړې مې پیسې نه دي ورکړې ما ته پای پکې سر ډقوي ښه ته څه وې په دې موقع په دې موقع موږ وایو چې موږ ماران نه یېرېږو موږ ماران راشي موږ له کور پلستر کې څه نه ماران راځي والله په دې سورو کې ماران راتله نو موږ یېرېدو مار راځي دوه ماران راغلو تاسو کره ماران راځي وایي دې وړو والا ریکارډ کړی ده ته بیا هم ښیي وي موږ به دا هغه ته ښیو چې هغه را باندې خفه شي چې دا پلیستر والله چې دې وړو کړی دی ریکارډ دا چې دې خواته راشه خبرو خو ډېر تکړه یې خښته قدرې سوري نشي بندولی ته ته څه بیماري ته سوري قدرې نشي بندولی په دې خو ما ته ډېر خفګان راغی جی زما ته وګوره اوس زما نن بیمار چې په دې بس نه لګي مړه دا سوري دی ولګو په دې بس لګي یار زه مجدا په 15 منټه کې بندول شي ته وګوره په سیمټ صحیح بنشي او د تیر لپاره نه لګ گزاره پکار ده چې دا سوري خو له بند کا نور دا ګوره کیمرا باندې زما کتون کې ګوري قسمت ته خپل دی خو څوک پلستر کوي کتونکو صدریاب اګره روډ باندې راځي ستاسو نوم دی اسد خان چې کوم دی دلته کور دی په خپل راتلی شي د لور دی ورکړی او صحیح ده نو دلته کې ډایرکټ راتلی شي د دوی دغه چې بنیری او دا پلستر ورته وشي خوراک نه دی پکار د دې علاج نه دی پکار خو بنیری پکار دی پلستر پکار دی دا د دوی ضرورت ګرځولې دی پکارو چې نور څه شي چې شیشم قرض کړ دا غي ذکر نه کو خو ماته تاسو کو وړم به قرض کړل دا غي ذکر نه کو خو ماته تاسو کو چې ضروري شي دا دی تاسو بده ټیم کې څه بیمار تاسو سر زما دا چې زه اوس نن به مور زما له گزارو شو دا غنه زه پاسې دم زه مکه د خپونه او دملانه کندامه ما دا خبره چې کوم د تند مزدوري پول نشو مطلب چې دغه غنه کمزور د خپونه ما تقریبا ما نه هم یې کټ خوړل دی او هغه تکلیفات صح کال بیا روچ چوي دی دا کال تا کار شي تر ازي دل کې زما کار دغه شامل شم کولې دغه په کور کې تام کې وړم چې کله راځي کور کې موجود یم خو دا چې ټیک نه ما موجود وونه خو دې وجه کې ما چې دلته کې کور نه شمه تاسو بچی زما د خیر شپږو کدورکو پینځه یو جینې سلور لکان ټول خوراک لخلی دی داسې د غټي وټي نور څوک نشته دی دغه مشر دی غوي ز بیمار مو پروت ته پتا نه ټیک خاري خو د ملانم خراب دی او د خپونم خراب دی کتونکو سره موږ درته دا خودل چې د تنبونه دا غبل کورو چې دا کمرم لنټر دام لنټر دا پکې سټورم باقاعده شي شوی دی دا د دوایان دي تاسو وینئ دا پوړې مرته چولې دي دا پوړې د دوی خواهش چې موږ لپاره پوړې واچو او بس اوس ګلګار سره سکه چې دغه ځای کې پریخي دا بره چې کم دی د چت دغه دی او هغه ګلګار دی یا شډل هم چې کم دی زړې شوي خو مجال شته چې هغه د خپل کار مکمل کړي دلته کې واپس راغلی وي چې شډل خپل وړلې وي او دا کار یې مکمل کړو نو دغه کار ارڅ موږ پیمنټ هم کړی دی خو بس خپه شو چې کار په دغه نیمګړه کې پاتې دی نور کتونکو دغه کمره چې کومه ده د دوی د ستوګنې کمره ده دا کمره هم د ستوګنې ده لنټر دی دا هم د ستوګنې ده د دې کټکې شته دی خو دا بنیری چې کوم دی دا دوی غواړي او دا پلستر غواړي نو چې تاسو موږ سره مرسته وکړه یا په خپل دلته کې رالی نو ډیره زیاته به ښه وي ښه اوس وی قلم پرې راله راته وکړه کتونکو بره پرې راله قلم راته وکړه په دې هم راله قلم راته وکړه لالا مې سوداګر دی بس توړي بس راوړي نه وشته نه دا والا اره الله دې ټیک که ښه الله دې ټیک والله دې باندې شکر نازل کړي کتونکو ودرېدل
هغه چغې وایي چې په دې باندې راله قلم پکار ده برج والا پې پکار دی بره چې بره پې برج پکار دی چې بیا دوه درې چوکیداران هم ودرومه چې دوه درې چوکیداران هم پې ودرومه چې هغه څوکۍ کوي نو دا هم ښه وي او دې ځای کې مله یو برج پکار دی چې دلته کې هم شي خو دا چې کوم دی دوی وایي دا ځای دی نو ما ورته چې دا ځنګل دی دې خوا هم کورونه جوړ دي دې خوا هم کورونه جوړ دي خو بدمرغي دا دې کور ته پکې ماران راننوځي دا کمره چې کومه ده پلستر ده خو دا دوی پرېښې د هغه ځای ته تللي دي نو په کار دې ته خو مار نه راننوځي صاحبه چې دې کې اوسېږي دې ته خو مار نه راننوځي که نه نو دا کتونکو هر څه ستاسو د وړاندې دي فیصله په تاسو ده خو دې وخت کې خو دا شیشه پکې خوراک او دوی ما ته دا ضروري دي دوی ته چې کوم دي بنیره ضروري ده پلستر ضروري دی د دې علاج نه دی ضروري خوراک نه دی ضروري شیشه نه ده ضروري پکې نه دی ضروري بجلی نه ده ضروري خو پلستر ضروري دی نو لومبې زما دا دی خو څوک داسې راځي نو لومبې به موږ دغه ضرورتونه پوره کوو بیا چې قسمت کوو نو پلستر یې هم وشي قسمت کوو بنیرې به هم وشي او ستاسو د وړاندې دي موږ ته چې څه راغلي وو لګېدلي بیا نور ملګري راغلل او هغوی را سره پکې دغه مرسته وکړه نو د الله دې د هغوی هم قدر وکړي چې په یو دوو کمرو باندې په دغه کمره باندې چې کوم دی هغوی راته لنټر واچو په دې باندې دا مونږ چولو دا چته چولې شو نو کتونکو ضرور مرسته شي په خپل دعاګانو کې میا ساتي ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ دا ستاسو هغه مرستې دي چې دغه خلک تنبونه کمرې ته شو پمپ شو کچن شو باتروم شو خو دې دکان کې ولا سر روزګار روان کو نو په خپل به ګټي بیا به لګي خو یو رشکا ولا والو نو په خپل به ګټي بیا به لګي بیا په خپل طریقه باندې کار کوي نو داسې څوک ته کوشش وکړي چې د روزګار د لپاره دلته کې مرسته وکړي نو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ